رسول الله مبارک فرمی من رأى منکم منکرن تاسو کی چا یو ناروا کارو کتو فلیغیره بیده کدا لاس وسدی لکه بچی دی ناروا کارو کو پلاس سره منی کول شي منی کا خزیدو کو پلاس سره منی کول شي فإن لم يستطيع کپلاس سره نشي منی کول فبلسانه پجب سره منی کا نو زمن کار د جبی دی لکه ته پلار روان سړی ته مستراده تو حواله نشي کنه ته ورته رور مسترازه فإن لم يستطيع کده دی وستمنی پجب نشي ویله او هغه د سیچ لک بدمعاش ګوټي سبله مسله پکې خپل په عزت باندې یریږي فبقلبي پزړه کې بد وګڼه د ایمان اخیری درجه دینه بل درجه نشته. زه تاسو ته مسله بیان کوم. زمنګ استاد دا زمانه دا سوشل میډیا زمانه دا دا یاد ساتي په دې وخت کې به ټول فوکس تاسو دي شي دا ورکوي ولې په دې کې دا خبره راځي چې هغه سړی اسلام نم خارج کړي. یو بل دا بل ورځ زمنګ استاد د پاکستان چیف جسټس چې کوم د قاضي القضات وایي دې سکړي دی پهل لګ دا ور باز امیان په دې نه پوهیږي دا څه چل شوی دی خالد چې وایي چې ختم نبوت مسله ده ته خو ګور راځي دی بیا په دې باندې خبرې کو. یو کسو په 2021 کې یو ایف آی آر درج کړی دی په چناب نگر کې. هغه ایف آی آر درج کړی په چا باندې په مبارک احمد سمی یو قادیانی کسو هغه یو تفسیر تقسیمولو هغه ته تفسیر صغیر ویل کیږي. دای تقسیمولو په 2019 کې ایف آی آر په شو په 2021 کې دا ایف آی آر درج شو او دا یو قانون دی چې کم سره په قرآن کې زیادت وکي ځان نه پکې ساغه کی د پرنټینګ غلطیو کی یا مطلب د لیکلو غلطیو کی او هغه ته چې کم د سزا ملاوي او دا تشهیر کوي تقسیمي او چې هغه په دې حالت کې اونې ولې شو چې په دې قرآن کې د زیادت کړي دي د پکې غلطي کړي دي او بیا هم تقسیمي نو دا یو قانون پاس شوی چې د سړی ته به 3 کاله یا زیاد نه زیاد وکاله قید ملاوي. اوس دا مبارک احمد سمی چې کومو د باندې فیار شو دا اونې ولې شو په کار خدا و چې دته دا سزا ورکړې شوی و چې کوم دا وکاله سزا و. زمنګ چیف جسټس دا خبره وکړه وای دا قانون پاس شوی په 2021 کې دی او دې سړی ګناه کړي په 2019 کې دی نو لہذا دا سړی د څه کړی شي بری کړی شي ولی چې کم ټیم کې قانونو هغه ټیم د ګناه نه وکړي هغه نه مخکې ګناه کړي اعلان کې دا نه دا قانون په 2011 کې پاس شوی دی چې دې ته به 3 کاله قید وي یا زیات نه زیات وکاله قید وي. اوس دا مسله شوې ده دا درخواست د لري که دو ویلې یو بل قانون مخې ته که هغه قانون کې دا راغلی چې څومره مذاهب چې دي دوی ته په پاکستان کې د دوی د مذهب پرچار اجازت بوي د دوی د عبادت اجازت بوي دا 20 آرټیکل 20 ورته ویل کېږي. اوس دا خبره چیف جسټس هم کړي دا خبره موږ هم کوو چې ټولو مذاهبو ته دي د هغې د دین پرچار دپاره موقع میلو شي د اسلام نه علاوه غیر مذهب چې څومره دي. خو چونکې خبره دا ده چې دا قادیانی زندق ځان ته مسلمان وایي دا موږ چې ځان غوسه کوو ځان ته زړه خورو په دې خورو چې د دې خبره خو ټیک ده چې د اسلام مسلمان نه علاوه ټولو مذاهبو ته د دین اجازت ملو شي. زمنګ پاکستان کې عیسایان هم خپل عبادتګار چا ورته سندي ویلي اونډوان هم شته سیکان هم شته د ټولو شته په دې خو زمنګ اتفاق دی. خو خبره زمنګ دا ده چې قادیانی ځان ته مسلمان وایي خپل کتاب ته قرآن وایي خپل دین ته اسلام وایي. موږ دا مطالبه کوو چې تا کومه خبره کړې ده ته وګوره په 1974 کې چې کوم شی پاس شوی دی هغې کې وضاحت سره دا خبره شوې چې قادیانی به خپل جماعت ته جماعت نه وایي قادیانی به خپل مذهب ته اسلام نه وایي قادیانی به ځان ته مسلمان نه وایي قادیانی به خپل کتاب ته قرآن نه وایي. نو اله به دا کېږي که دوی ځان ته مسلمان نه وایي زه یې منمه چې بلکل دوی ته اجازت ورکړی شي. دا خو کافرانو سره زندګار هم دي دوی ځان ته مسلمان و چې مسلمان ځان ته وایي نو بیا په دوی باندې چې کوم دی مکمل مهر لګول پکار دي. او زه خفه په دې یم چې چیف جسټس دا خبره کوي چې مسلمان ته پکار دي علماو ته پکار دي چې په دې خبره سوچ وکړي چې یو غیر مذهب ته د دې ازادي شته او که نشته. زه دا وایم چې ته دومره کمه کلې ته په دې نه پوهېږي چې دا ځان ته مسلمان وي دا مذهب خو زموږ مذهب استعمالوي دا ځان ته کافر وایي بیا ستا دا خبره جوړېږي.
دا چې ځان ته مسلمان وي نو زما افسوس په تا راځي چې دومره تعلیم دې کړی خو افسوس زما همدا دی چې دیني تعلیم موږ بچو ته نه ورکوو دومره لوی چیف جسټس او د هغې د خولې نه دومره مرداره خبره راوځي نو دا موږ دنیوي تعلیم ته چا کړی مخ کړې ده دیني تعلیم موږ نه کوو زموږ دا حل دی که موږ د قرآن مطالعه کړې وه او که موږ قرآن پیژندې حدیث هم پیژندې اوس به دا خبره کړې وه خو دا خبره خو دغه ده وکړه چې دنیوي تعلیم یې کړی امریکا کې هم کړی برطانیه کې هم کړی دیني تعلیم یې نه دی کړی دا په دې نه پوهېږي چې دا غیر مذهب دی که دا ځان ته مذهب اسلام استعمالوي نو دې لپاره زموږ د ټولو دا مطالبه ده دا وخت د سوشل میډیا دی زموږ مطالبه ده چې دا کم قانون ده دا کم کس پرېښوستی دی دې کس ته دې 7 کاله سزا ورکړی شي او دا دې داسې بخمال کړی شي چې دا داسې جرأت بیا ونه کړي دا خو د اسلام دا زموږ د عقیدې مسله ده که دا زما د ذات مسله وی زما خور ته چا کنسل کړی وی زما برداشت به وی که زما مور له چا کنسل کړی وی زما برداشت به وی خو زما د الله په ذات باندې قسم وي چې کله عقیده ختم نبوت باندې خبر راځي زه به په دې منبر باندې نه یم زه به بیا د دې مخې ته ولاړ یم که زموږ بچي پکې یتیمانان کېږي او که ښځې پکې کونډې کېږي مسله خو د عقیدې ده چې په عقیدې باندې ته شهید نه شې ته په کور کې په ډبل بیډ باندې مردارېږي ولې دې دپاره موږ مطالبه کوو چې دا کم کس درخواست خارج شوی دی دا واپس سماعت دپاره مقرر کی او دا سړی دې راونیسي 7 کاله د سزا